مسئلہ حدیث تای ادھے سارا مسئلہ حدیث شریف کی امڑی پبارک شدائی امڑی بندے ژاړو ویر ټانډیر اغه رواج دستیر شباد احکام بیانیږي یی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان کې یو مړی وشو ابي هريره رضی الله عنه روایت دی شذونه پر جامه شولې ژړلې عمر ورته ودرېد په سرچک شم منه یې کړلې چې کیمه بهر تاوي بار نه روغلې وي اسی مغول ګرمو ور ټانډری کو داته خې دکې می کې ور کړلې هغه الفاظ معنا دادو او چې پیغمبر ورته فرمایي چې عمر پریش دا سترګینو یشکا به یې دلینا غمجن دي او گزاراو والعهد قریبنا او مرګ وخت نږدې دی دا الفاظ یاد ویسا ادینا دا معلومیږي چې په مړی باندې ژاړو جایز ده علما یې چې ما په ژاړو پکاوي او بل دا خبره هي کېږي چې د مړی باندې څوک ډېر ویر ټانډیر کې ډېر ګریوانی نه وایي ادینا مړی ته تکلیف مشکوز دا ویلې دي مړی اصل احکام داري چې په مړی دارا ویر ټانډیر جزا فضا ګرون وچو په پلون کې بالو ویر اغلا پلون کې زون ویشنی دا حرام دي دغه اجازه نشته ده شریعت دا ممنون کرا کړی یو خدا عادت ته يهود دای مسلمان لوړ دای هانا مسلمان ویل دا سکو دی يهود کافر په عادت پلاوي دومره خبره ده چې د مړینا په دامرا انداز باندې غم اظهار په کول چې څوک ګریوانی نه پرې کوي او څوک مطلب ځانی نه وایي نوخه کوي دا په حدیث سره ممنوع ثابت دي چې دا جایز نه دي تر دې مرحات پورا په مړی د غم اظهار کړای شي یشکا پتیا ولای شي درېریزه پکور شي غم سوګ اظهار کولای شي البته زنانا چې خاوند یې مړ شي په 14 سالور میاشتې لاس پیو آغا عیدت تیروي او په غم تیروي او تان باندې زیب او زینت نه کوي بهار تو نه ګرځي نور عام په مړی باندې تر درې جنا جوتای د غم اظهار نه پچار تر دمره هات پورا خو اجازه شته چې چیرې یشکا پتوي کا لش په وجوړه معمولی دا معنی ولای چرغلای دی دا د اغه ژاړو دی چې په پیله مشتو ورځي چې وروشتل دي سری نوري خاطب ځکا والو بیا پون کای دا وکړه دا ډیر دا د مسلمانانو عادت نه دی ټیک شو مړای وشه سړی زړه پرې شي او دا سه درد ته ملاوي شي اګه هاي اسلام د غام د مناول خپل حال وشوي دی برا مسله دار درېمي چې یاره مشتو بار ولای چې کله ها په مړی څوک ژاړو کوي دیږي نه مړی ته تکلیف وي دا سند دا د میشه تو سه اسه یو کهاوت دی مړی ته تکلیف ولې وي چې مړی په ژوندینی درته وایي چې د نزت چې پوج وښ په کاټ یې شای ول هر بار پتیر و بیا مستی داس وژوړې چې ویرینا ټانډرینا باندې کې باقاعده وصیت وکي ولې بیا د مړی په دا ګناه چې مبتلا دی ځکه چې په ژوندینی یې ورته ویلي نور چې دای غریب خپل مرشي او ته سری نوري په کاوي سولا بولا تو په ګنا دای نه ولای نه دای چاره ژاړو کیږي بیا دای استپې نه ولای نه چې وصیت ترته وکي په ژوندینی چې په مو دانی مو بیا شو جوړه په دغه واخ بیا مړی ته غزوب سازو مې راویږي ځکه چې په ژوندینی وصیت پرې شه نور دای چې خپل مرشي او ته سری نوري په سکاوي دای ولې په ځاوريږي دا د انصاف د عدل تقاضا نه دی ته په غلط کول دا دی ویل خدای پاک وځوري ولا تازر وازره وزر اخرى قران فیصله کړی دی چې یو د بل پیټه نشي وخته ار سړیو د خپل ګناه پیټه خپل پسند دی پرې شوروي یو بلا مسله هي دغه اخص کیږي چې کله ورداس وشي چې یاره مړی وشي میږي زیب او زینت ورکوي ډیر شلای جوړوي ولې خو مطلب چې نرغنده مړ شم برتینا او کلین شو
پګړوی ور پسار کړلا دا باغون ټول خبري وطن خلک دا نارو دي دا حرام عمل کا زنانات ای زینت ور کوه ټیکی ور په پیزا کوه سترګې ور توراولې کارڅې ستنه ور چړاولې دا حرام دا د اسلام طریقه نه دو امړی د پورا شریعت خپل حدود وشوي دي چې غیتا مسنون غسل ورکا اغیتا مسنون کفان ورکا سناتا اغی جنوزا وکا اغا قبر تا وسپورا بس شریعت دامرا وشوي دي پوته شو دا نور اضافات دا حرام دي دا بدعات دي دا گمراهی دي دغه جواز نشته په خو زموناک شو په عربک شه باقاعده ادغه شي شزونه پیسې او خاصله اجرت او خاص چې هغه د مړی غام درانه و پیسې نوري او هغه ټکی په کاول هغه اشعار په کتابی راک شرغلی دي امیجه توسه په وطن شه دا رواج و چې ټکی په کاول دا مسلمان عادت نه دی هغه جاهلیت دور د شزونه د هغه دا یو رسم میشته هر منتقل شوی دی چې مطلب دا خو باقاعده نو دا خو ورودلې دي یا زنانه مې ورودلې دي چې پلان کې بیا ټکی ها کاول بیا دا دا مسلمان د کور خبره نه دي دا د هغه جاهلیت د دور يهود مکه مشرکین مکه دا باقاعده په پیسې شذونه ورته نیولې او میشتو څنګه چې په دا ماتایله شکل کلا ورته چې په کې د شدا سوا زاړه وا بیا په مړی ډېر زاړل بیا چا ورته چې په پیس وړه خوار سره خو د فلور نه کنه دا چې داس گاګین درازاوي چې دیو ورته چې په قران دا لوړوي چې زړه مې کا په یو ها بعد وی خالیه ورته اگر ما کو زبیا لوړه شه په څنګ ششتونه دغه ځین نه درازاوي نو دا شای د شریعت نه لره دا د مسلمان شوانه دو بل ورنه یو خبره بل ارګریمی کلا ور میش په مړی جنوزې دوه ورکوي په کراچۍ شمه مثال کې تور غرور مرشل یا پلور مې مر شواته مې څوک نشته دی په کراچۍ شم کلی ول جنوزا په وکړه دیا ته یروه میش وارثونه نه آتا اجازهات ور کړای دی نه میش پاک شور سره شاری کی یا تا میش والیونی وارثونی میش و برا جنازه په کړای شي خو کا په کراچۍ کې یا په پېښور کې واتا والیونه وارثونه اجازهات ورته وکړي پوره په دوبه کې چې دا میش په مړی جنازه وکړي دعا برا چې یا ضروري میش دعا برا جنازه بیا نشي کولای دا جایز نه دو د امام ابو حنیفه مسلک دا دی حرم شریف امامون وتا دعا برا جنازه کوي ځکه دې په مسلک شو جایز ده امیش په مذهب شه دعا برا جنازه نشي کولای چې مړی وطن ضروري اولې چې خپلونه وته شرکت کړی وي اجازهات وي کا اجازهات نه ولې اوادونه شرکت نه وکړای بیا پالا کولای شي په دغه سره خلاص یو مسله اخري دا حسدا کې چې نن سبو سیاسي جنازې ډېرې دي واته چې قران پرو چې غیبانه جنازه پڑھایږي ودر پڑھایږي الکه دا کیم دین دی دا کیم شریعت دی دا کیم اسلام دی غیبانه نماز جنازه پچاه په مړی نشه کولای چیرې حنبی ثابت صرف او صرف د نجاشی بادشاہ رسول الله یو رکړیو اده وخت په ذریعہ سره د اجازهات ملاوه نور ډېر غاړ صحابه کرام په سفر کې شهیدون شول خو خوجت پیغمبر د غیبانه جنازې نه دی کړي دا خصوصیت ته نجاشی و چې په تاریخ شدا کریډټ دی آزاد ذات حاصل لای چې خوجت پیغمبر یو په نجاشی بادشاہ غیبانه جنازه کړي و صحابه ته اعلان وکړ دا غیبانه جنازه چې کی محدودانه د شریعت لیاردو دا نه د اسلام لیاردو دا نه دین دی دا نه د اسلام سره هیڅ تعلق شته دا سیاسي دو دا د مطلب سکورینګ ورته وي په دا وی شباک شه نوم جوړاول ورته وي خپلوي کول ورته وي نور د اسلام سره هیڅ تعلق نشته دی دا ګمراهي د تاریخ شریعت خلاف ورزي دو بدعات ناجایز دي نو میشته په چار دو چې په شریعت په ژوندین هزون پوي کی د مړی په حواله سره هزون پوي کی میش بونډي میش مکلف یي میش نه پښتنه کیږي میش دنیا ته تاک خالی د پرغونه ده چې و خورا وتشه بنگله جوړه کا کاروبار وکا بزنس وکا میش دنیا شه وختری دی و امتحان دی پرادو پاته نه لګی دا امتحانول درکی وی کاوریوي او دا پته بیا نه لګیږي د کدا بیا د مارګ او د ژوند پته دا بیا د الله په لور شل الله جل شانه هو دا متها
تاسو ته د شریعت ټول احکام صحیح معنا اروا شوي. الله دا د عمل کولو توفیق